ایکسپرټس چې څومره دي یا د فود اینڈ سکیورټي چې کوم ایکسپرټس دي ماهرین دي دا خبره کوي چې یو آفت راشي یا یو سیلاب راشي او دا غینه چې کله اګریکلچر د علاقې متاثر شي نو غینه درې ایشوز جوړیږي پای کې لومبنه چې کومه ده نو هغه افورډیبিলিټي ده. افورډیبিলিټي مطلب دا چې د فصل خراب شو چې کله دی بازار کې اخلي نو آیا د بازار د فصل د بازار د اساس دی افورډ کولی شي کني چې د سردونه پیسې شته او غنښت. د دین علاوه دویم اثر چې هغه اکسیسیبিলিټي ده چې یاره د اساس په مارکیټ کې موجود دی هم او کنه دی موجود ځکه چې په مارکیټ کې بسیز اله موجود چې کله لاندې خلکو اکرلی لکه زمیدار کا فصل کرلی فصل ټیک وشي په مارکیټ کې به موجودي. نو دویم ایشو ورته دی چې یاره د اساس موجود دی کنه دی نو چې سیلاب وران فصل متاثر کړي نو بیا خو سیز موجود نه او کنه لګ متاثر کړي نو هغه بیا د افورډیبিলিټي خبره راشي ځکه چې یو سیس کمی ډیمانډ سی وای نو هغه بیا ګرانی هغه بیا زمیدار نشي افورډ کولی یا عام خلک هغه نشي افورډ کولی. دریم اثر چې کم دی د هغې سسټینیبیلیټي ده چې یاره ټیک شو په مارکیټ کې یو څیز موجود هم دی لږ ډېر افورډ کولی هم شي خو دې څومره وخته پورې افورډ کولی شي. داسې خلک چې یاره یې سره پیسې یې یو میاشت او واغستی شي 2 میاشتې واغستی شي په 3 میاشت هغه بیا نشي اغستی نو دا درې واړه اثرات چې دي نو دا د سیلاب د ریسنټ چې کوم سیلاب دی نو دې نه د دې وجې نه چې نو د خیبر پښتونخوا مارکیټونو ته او پوره صوبې ته چې نو دغه درې ایشوز مخې ته دي په دې باندې حکومت کار شروع کړی حکومت په کار کوي زمیندارانو خپل مسایل دي د خلکو خپل مسایل دي هغې د پاره هم چې نو حکومت کوششونه روان دي. تاسو چې نو خپل توګه باندې چې نو خپل معاملات چلولو چې نو هغه طریقې تاسو زده کې